غنم مکمل وسو. د تحصیل مندڼ په چپړی کلي ډنډمیره کې نامعلومه کسانو د رازق سید غنم سوځولي. میډیا سره د خبرو په وخت رازق سید وی چې موږ په 20 کناله ځمکه غنم کرلی وو. پرون مو د غنمو لو وکړو، ټولې ګېډې مو 2 ټوپه کړې. د تریشر په انتظار وو چې نن سهار په 9 بجې چا وسېزل. هغوی وایي چې د چمګاون خلکو اپنی مدد آپ ور مړکو او څه غنم یې بچ کړل، خو دغه غنم اوس نه د انسانانو د استعمال دی او نه د څاروو په کار راځي. هغوی وایي چې زموږ چا سره څه قسم دلبدي نشته او نه مو په چا څه شک یا دعوه شته. په دې موقع د تحصیل کسان کونسلر بخشیر الله د متاثره ځای دوره وکړه او د متاثره کورنۍ سره یې د غم اظهار وکړو. میډیا سره د خبرو په وخت کسان کونسلر بخشیر الله وایي چې زمیندارو ټول کال په غنمو خواري کړي او دغه غنمو ته یې سترګې غړې دي. هغوی وایي چې رازق سید کاکا غریب دی او د ټول کال خوارۍ ته یې چا ور ولګوو، لہذا حکومت او ضلعي انتظامیه دې ورسره لاس امداد وکړي. دا غنم خو زموږ مشر ورور دی دا او رازق سید نوم یې دی، د پلار نوم یې شهزاد ګل دی او په دا ډنډمیره چپړی کې موږ دلته پاتې کېږو او سهار تقریبا د 9 بجو نه والې 10 بجو ترمنځ داسې ټایم و چې دې غنمو ته نامعلوم افرادو اور لګولی دی، سوځېدل دي. بیا د چمګاونو خلکو لکه ډېره منډه ترړه موږ سره ووهله، د هغو هم شکریا ادا کوو. الله پاک ته هغو هم جزای خیر ورکړي او هغه راغلي او زموږ سره دا اور چې کم دی نو مړ کړی دی او تقریبا زما په خیال باندې داسې 20 کناله ځمکه وه او غنم هم د تیارو تریشل ته برابر و. بس نن یا سبا موږ تریشل کوو او په هغې کې لکه بس چا اور ولګو نو دا غنم ټول چې لکه د داسې وسو. اوس دا کوم غنم چې هلته د پراته دي نو دا ناقابل استعمال دي او دا نه څاروي خوري او نه انسانان خو نشي خوړی، څاروو د کار هم نه دي. نو هغه بوس هم ضایع شو، غنم هم دغه شو، لکه د دې ډېر نقصانه شو. دا زموږ مشر ورور دی نو موږ حکومت وخت ته دا فیل کوو او زموږ د ضلع بونیر چې څومره مشران دي چې بهی هغه زموږ د ورور سره لکه مالي تعاون وکړي چې څه نه څه لکه د هغه ګزاره پرې روانه شي. ولې چې موږ زمیندار خلک یو او مزدورکاره خلک یو، زموږ سره لکه غټ سامدنه نور څه ذریعه نشته دی، خو بس دغه ځمکې دي دې نه چې څه راشي دا زموږ د کال فصل بیا نو غونډ سوي دي او هر څه ختم شوي دي. عمران بھائی ستا شکریہ ادا کوم چې ته رالې او د دې باچا دا غنم سوي دي چې د دې خبر دې واغسته. زه دا وایم چې د دې سړي نوم رازق سید نوم دی او د ډنډمیرې چپړی کې دی پاتې کېږي او د ده دا 20 کناله ځمکه وه، 2 ټوپه یې دلته دې ته به د غرمه کې چا ماشوم یا هر چا چې اور ولګو خو برخل غنم یې سوي دي، تاوان یې شوی دی او ډېر زیات تاوان یې شوی دی. لکه د 80 منه غنم کېده هغې نه خو خلاص شوی دی. که دا څه پاتې دي نو دا نه د خوراک دی، نه د څاروو د خوراک دی، نه د سړو. نو موږ به دې وخت کې حکومت ته یا د ضلع بونیر چې کوم مشران دي سرکاري لیول باندې هغې ته اپیل کوو چې د ده سره سرکاري امداد وکړي څه طریقې سره او د ده دغه سرتشي دا تاوان امداد اپیل ورته کوو. او دا ده چې دا نقصان شوی دی، ډېر زیات نقصان شوی دی، دا ونې سره هم سوي دي، دومره زیات غنم نو موږ لکه اپیل کوو حکومت ته چې د ده سره امداد وکړي. بس خیر شوی دی، الله خیر کړی. ډاکټر استا خپل کې لګې ده دی غلطه بیا تا لګيږي خبره ده.